د قیامت میدان کې یو سړی به روان چې روان دی د جهنم اعلان کړو شو د نبی علیہ السلام د امت سړی د دوزخ اعلان کړو جهنم ته بوت چې روان شو آدم علیہ السلام به د عرش د سوري لاندې ولاړی او د کجوري د پاڼې په شان شنې جامې به چولي هغه به پیغمبر علیہ السلام ته आवाज وکړي نبی علیہ السلام ته د قیامت پر ورځ باندې په احمد आवाज کېږي یا احمد پیغمبر علیہ السلام ګور شي سوی وی ستا یو امتي روان کړی جهنم که څه ښېګړه ورسره کولی شي پیغمبر علیہ السلام چې تپوس وکړي فرشتو دا څوک دی وی دا جي فلانکې د فلانکي زوی د فلانکي کلي یاره لږ یې راوګرځوئ دا د خو یو نیکي ما سره ده حالانکې د هغه ګناه او بدۍ تللي دي ګناهونه یې درانه دي او نیکۍ یې سپکې دي او ګناه ډېره درانه ده جهنم ته روان وی راویې ګرځوئ فرشتې به یې نه راګرځوي نبی علیہ السلام به بیا ول آواز ورکړي چې فرشتو راوګرځوئ دا سړی دا د یو نیکي ما سره پرته ده فرشتې به بیا نه راګرځوي بیا به ورپسې پیغمبر علیہ السلام ور روان شي فرشتو ته به وایي چې دا سړی راوګرځوئ چې د خدای ته ووایم چې د حساب کتاب ورسره دوباره کړي یو نیکي ما سره فرشتې به ورته وویل ستا قرآن کې نه دي راغلی چې علیها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون جهنم باندې کومې فرشتې مقرر دي هغه ډېر سخت دله دي او چې څه د خدای را طرف نه حکم کېږي هغه مني په چېړه نه نرمېږي او چې څه ورته الله وایي هغه کوي نو موږ ته خدای چې څه ویلي موږ هغه کوو موږ نه راګرځو نو پیغمبر علیہ السلام بیا الله ته دارو کړي چې خدای پاک دا بنده دې فرشتو ته ووایه چې راویې یو نیکي ما سره راوبېږوئ چې کله یې راواپس کړي نبی علیہ السلام به هغه سړي ته وایي چې ستا یو رکوټې غوندې نیکي ده ما سره د دې خپل لستوڼي نه به پیغمبر علیہ السلام یو دوه ګوتې کاغذ راوباسي وایي دا وړه نیکي دې پاک ده هله چې بیا د سره حساب کتاب وشي دی به وایي چې دا رکوټې نیکي دا څه شی دی زما خو دومره ګناهونه دي چې هغه ځمکه باندې تله پرته ده دا پوټې نیکي څه شی دی خو پیغمبر علیہ السلام به پیژني هم نه دا سړی چې دا څوک دی نبی علیہ السلام به ورته وایي ګوره داسې وکړه وړه نیکي ده ته دوباره حساب کتاب وکړه خدای نه سوال کوو چې خدای دې بچ کړي دې غریب به هم لږ تمه کې شي الله ته به وایي چې خدایه د دې بنده یو وړه نیکي ما سره ده الله دا وله دوباره وکړه چې تله بیا ګناهونه او نیکۍ په تله کې واچي هغه وړه نیکي به راوالي دوه ګوتې کاغذ اب وله په نیکو کې واچي نیکۍ به درنې شي او ګناه به سپکه شي مخکې پې د جهنم اواز شوی اوس به پې اواز وشي سړی جنت ته روان کړي دی به رامنډی کړي او د پیغمبر علیہ السلام پر خپو به پرېږدي لاسونه به خوري چې ته څوک یې ما ونه پېژنې نه ما سره دې ښېګړه وه او دا ورکوټې پرچه څه شوې چې پکې دې ور وغورځوله نبي اسلام ورته ویل ستا پیغمبر یم چې تا په ما نالیدلي ایمان راوړی او دا رکوټې کاغذ هغه درود شریف و چې تا په ما وې ما د له ډېر ورځې له جمع ساتلي د درود شریف دا برکت کې اوس هم د ربیع الاول میاشت باره وفات میاشت او صاحب څوک پکې چراغانون څوک څوک خیراتونه په خپل ځای ښه دي خو لږ په پیغمبر علیہ السلام درود له زور ورکړي ووایه ټول یو ځل درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین درود شریف کې ډېر برکت د دلیل الخیرات د صاحب چې چا درود شریف کتاب لیکلی دی وایي په لاره روانو وایي تږي شوم وایي یو کوي دی هغه کوي له ورغلی وایي چې مې وکتل په کوي بورقه نشته او اوبه یې ډېرې لاندې دي ویښلتلي دي نه بورقه شته نه خوا کې کورونه شته چې چا نه بورقه وغواړم نه پکې پوړی شته چې د کوز شم او صبره وباسم یو ماشومه جینۍ ده ما ته چې کاکا ولې ما ته چې یاره تږی یم ډېر زیات او په دې کوي باندې بورقه نشته او ډېر تږی یم اوبه نشته خوا کې وایي هغه ماشومه جینۍ راغله وایي ما ته چې دا خو اسانه خبره که اوبه دغه راوباسم یو څه ټکي چوف کړل په کوي باندې وایي د کوي اوبه سر له راغلي وایي ما ته اسکه بابا اوبه وایي په لپه مې ته اوبه راواخېستې او مې څښل وایي چې موړ شوې بچه او وایي بیا یو ټکي چوف کړل اوبه بیا ویښله لاړه وایي هغه ماشومه مې کلکه راونیوله چې دا پیری ده که د انسان ماشوم مې ته څوک ته د پیری یې وایي چې نه ده خو انسان یې مې چې دا څه چل دی وکړه چې چوپ دې وکړه اوبه سر له راغلو چې بیا چوپ وکړه اوبه ویښله لاړه دا چل به راته ښه پرېږدم دی نه اوس رکوټې نابالغه ماشومه وایي ما ته چې دا خو یو شی مې زده کړی دی چې زه څه کار کول غواړم هغه ټکې ویم هر څه مې کېږي اوبه نی اوبه یې مو به خدای را پیدا
او به ویښ کړي چوپ نارې کوم به خدای سر لراوي او بخکته بوتل غواړم چوپ نارې کوم سره وای ما چې شابه دا ټکی ماته ښه وای ما ته چې دا خو زه په پیغمبر هم درود شریف ویل یو درود په نبي علیه السلام وایم د هغې دا برکت دی چې څه د خدای نه غواړم هغه سره د خدای پاک راکړي درود شریف معنا څه ده په پیغمبر علیه السلام د رحمت سوال اللهم صل علی محمد ای خدایا په پیغمبر علیه السلام رحمتونه نازل نو په پیغمبر علیه السلام دومره رحمتونه دي که ته د خدای نه سوال نه کوې نو خدای پرې رحمت نازلوي او زموږ علما د هغې مثال ورکوي وایي لکه بیټري یو سړی راوالي او دیوال ته یې ووهي نو دیوال ته د بیټرۍ فایده نه رسېږي رڼا خو پې پرېوته خو هغه فایده تا ته لار هغه رڼا واپس تا په دې مخ راغورځېږي تا ته لاره رڼا کېږي دیوال ته فایده نشته دقه رنګې که ته د پیغمبر علیه السلام دپاره درود ویل نو فایده پیغمبر علیه السلام ته نه د فایده چاته شوه هغه ټوله تا ته نو دا میاشت د ربیع الاول ده تاسو چې باره وفات ورته وایئ کوشش کوئ چې خیرات وکړئ او ثواب نبي علیه السلام ته وبخئ نفلونه کوئ ثواب پیغمبر علیه السلام ته وبخئ درود شریف په نبي علیه السلام ډېر زیات وایئ دې کې هم ډېره زیاته فایده ده او دا حقیقت دی که د دواړو جهانو سردار دنیا ته نه وي راغلی قسم دې مونږ به ګوره د جهالت او د کفر په تیاره کې پراته دا د نبي علیه السلام برکت دی چې خدای پاک مونږ ته ایمان را نصیب کړی دی او خدای پاک نیک عمل او مسلماني خدای را کړې ده خدای دې دا تر مرګ او تر جنته پورې نصیب وګرځوي